बर अली व औले अली बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या हुसैन व मज़लूम हुसैन या ज़ुख़दाए नज़ारिया ज़्रम कम नांग शू ज़ुख़दाए नज़ारिया ज़्रम कम नांग शू या हुसैन लगम मलांग शू या नौहे मडेरी ज़ड़की तीरीगी या कहर चुटिंग मज़ुबान तड़ लई दे हुसैन तजाड़ी ही अलमीर अब्बास द बदरगा गोड़ी आई यला गसाती डीर डीर पडार यमा ही अचतियर पलोर गुजीगी आई अज़ खुदाई नज़ार यो मर्जी मदाद है यज़ खुदाई नज़ार यो मर्जी मदाद है खुदाया हुसैन खुशीरिन पता दे यसवल हुसैन लमख काबुल का यपना जाप के मखौरी तालिशी या खुदाई नज़ारा दुनिया पनी दे हियतब बिया सकी लौस द खालिदे ज़कीरान वाला हमदी दुनिया की ही अवक्सत तूर खौर ख्वाली दी आई या खुदाई नज़ारा बाखद बिदार शू या खुदाई नज़ारा बाखद बिदार शू यत्सद कासिम व अब्बास तकरार शू या खामोशी माँ का अमदाद वारदे पोचला खूब मरगान गगीगी मपलार जख्मी था ने नवेले पा जख्मी ताने नवे जालिमा मशोड़वे जालिमा मक जावी के बिलवी लिखे नवे जालिमा
سشوام غریب بیبی ما بے کپنا پلار نویل بے لوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ مپلار زخمی تانی نویل پر سوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ سوال کوم ظالمہ زدر تا سوال کوم ظالمہ موقع دی نکتا ہی نور وڑا زڑتا ظالمہ ہی نور وڑا زڑتا ظالمہ مو زخمی نکیتا شاہدانو تانی ویل لڑ زوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ مپلار زخمی تانی نویل پر زوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ شاتی بوزاز تشنایم دیره قیدیان دمانینا زیادی گیزه وڑایم دیره مدری کلنی ندراهمنا کوی ظالمه مشوڑوی ظالمہ مپلار زخمی تا نینویل با زوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ یہ مبی کپنا پلار تبریگ دا ہی البیا بون کی بیلا سار تب کینم ورت ژړم په بیوان کې بیلا دشام چولو کې تمویل ګر زوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ مپلار زخمی تانی نویل پر زوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ دما سفروں کا بلا بدی تیری کی کلا ورتا بوا کی سوال کپن پارا حسین بلبلا لگے پواڑا وام بیوان خورے ساڑے ظالمہ مشوڑوی ظالمہ مپلار زخمی تانی نویل پر زوی ظالمہ مشوڑوی ظالمہ بیگور کا پنت سنگی پریگ دم بیگور کا پنت سنگی پریگ دم ومتنا ظلیمہ ید تالیزی هي غنچا وزلی دا ظلیمہ مشم دانش پی حسش بی خوری ری ظلیمہ مشوڑوی ظلیمہ مپلا
پڅ ګناره نکاوي زندان کې شپې ظالمه ما جوړوي ظالمه ما پلار زخمی تا نیناوي لپسوي ظالمه ما جوړوي ظالمه بر محمد و آل محمد صلوات. جمله مشکلات حسنات دپاره حاجتونو پر او د اشوانو دپاره بیمارانو دپاره مسافرانو دپاره زمانې مولا ظهور باندې تعجیل وشي. بلند اواز سره صلات واستغفر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلاة والسلام. بیگا مارش وکړلو نوافلو په باره کې یو ورځې نفله مازدیګر ماښام ماسخوتن و سبیل وله درو المنځو والا نفله هغه درو المنځو نه مخکې کېږي دوو المنځو والا نفله هغه دوو المنځو نه کوم المنځو نه دي چې هغوی نفله المنځو نه مخکې دی یو ورځې مازدیګر و صبح ظهر عصر فجر دوه المنځونه دي چې هغوی والا نفله ورسته د هغه کوم دي ماښام و ماسخوتن یو عرض وکړلو 11 رکعته لمونځ دی چې هغه د نماز تهجد نه ویلی شي نه دې باندې څو خبرې کوو خیانومیانو ته التماس چې هغوی خو غېږ واچوي صلات واسطه محمد آل محمد باندې نماز تهجد 11 رکعاته دی د ما او تاسې رسول الله پیغمبر کریم باندې د لمونځ واجب و لکه نور لمونځونه پیغمبر باندې ما او تاسې واجب دي 5 وخته رسول الله باندې تهجد لمونځ واجب و اما سوا د رسول الله علاوه نور د رسول امت باندې د لمونځ واجب نه دی مستحب دی خو انتهایی ټینګتیا ور باندې شوی دی قرآن کې شته که څوک تهجد لمونځ کوي هغه ته خدای کیدای شي مقام محمود ورکي روایاتو کې راغلي دی چې د مقام محمود نه څه مراد دی چې ورځې قیامت خدای به دې ته مقام شفاعت ورکوي یعنی څه خپله خو خوا د اور نه د جهنم باش دی دوره زیات ثواب به دې سره وي چې دا به خپل ثواب ذریعې سره خپلو رشته دارو کې دوستانو کې چا شفاعت کوی شي تهجد لمانځه بچې نه اهمیت ډیر زیات دی و دا انسان څه کله تهجد لمانځه ته ودرېږي دا اسمان ملایکو ته دې شان سره ځلیږي نورو نه خیجي لکه آسمان اول څه ما و تاسو کوم اول اسمان دی دې ولا ستوري ما و تاسو ته ځلیږي اسمان څومره بلند دی څومره لوړ دی خو هغه ولا ستوري بیا ما و تاسو ته د شپې ټایم رڼا ورکوي
اندې شان سره دا انسان څه تهجد المونځ کوي دا و آسمانو ملایکو ته ځمکې ته چې کله نظیر وکړي دې نه ټوله نور خیچي نوراني وي دا شپږم اولاد یو کس راغو فرزند رسول غریبان آمده او دا سړی دوره زیاته غریبانه شپږم اولاد ذکر کړله څه نږدې و څه اولاد یې دا ویلي وی څه زه وږی آیم نار آیم امام علیه السلام د ورته کو څه دا وایه تهجد المونځ ته کوي هغه سړی د ورته کو څه عام اولاد زه د تهجد المونځ کوم شپږم اولاد ورته کو درویغ ده وویله چې ده وکړه ځکه د درویغ وویله چې کوم سړی تهجد المونځ کوي هغه بیا سوالګار نشي کیدی هر چا ته لاس نه نسی هغه ته خدای ولیاره خلصوي نه دنیا مشکلات و سنول یا ذریعه دی هغه تهجد المونځ دی نو کوشش وکړو ځوانانو ته خصوصا التماس دی لپاره زړه سکون دپاره بهترین مرهم د زړه سکون هغه انده نماز تهجد دی 11 رکعاته دی اول 8 رکعات نفله شب نه ویلی شي څه نه ویلی شي نفله شب دوه رکعات لمونځ کوي څو لمونځونه شوه دا څلور لمونځونه شوه دا به څو شي 8 رکعاته څه دا ده وکړه نفله شب داسې ورځ ته 2 رکعاته دی هغه ته شفع نه ویلی شي څه نه ته ویلی شي شفع یعنی جفت خو دې کې دعای قنوت نشته دی څو شوله یو المثبت شغه د څه ویلی شي وتر اصل کې وتر دی وشاف والواتر قرآن کې راغلی وتر یعنی ټاک خو اساس اوس ټکی مشهور شوی دی لکه بله زه تاسو ته ما څه ویله څه دریام څلورم رکعت څه نه وه تاسې څه ویله نو ما ته ویله څه تش خو نه دی شیخ دوکیایي که نه خو بعض داسې وي څه مشهور وي اصل کې وتر دی ټاک یعنی وتر یولسم رکعت وتر المونځ د یو رکعت دی الحم سراو کې وایي که واس دی وي درې ورې قلولاحات وایي که نیمه یو وریا کفي دی زه زیات شي نه کې نه ښیم څه ساده به دا وي څه دا ابتدا کې لږ زا شي څه ورسره انسان ورسره اوږده شي بیا لاسونه دعای قنوت ته اس کې او یا ورې به وایي استغفر الله ربي واتوب الیه کسه دا استغفر الله واتوب الیه دا یوه جامع نسخه دی چې امام یې هر دوا هر یو مشکل از سنول ذریعه هغه چې دی استغفر الله ربي واتوب الیه دی دو بسوره وایي هغه نه ورسته 40 مؤمنین و مؤمنات ښځې سړي خپل خپلان رشتهدار والدین شهدا علما چا ته باندې احسان وي استادان حتی چا د سبات ویلي نه وي کړي په کار دی نماز تهجد کې یاد که تو ته هغې دنیا فایده دی وکړي څه خلته بیا یې پښتو کې ویلی شي که عربۍ کې دا شه دی اللهم اغفر لابي خدای مو پلار وبخښي و امي مور و اخي ورو ولا و اختي خور اوس یې څه و اصدقایي مو ملګري خو لاړ پښتو کې به یې اوس به څه عربۍ زده کېږي نه مشغوله مو اوس انګریزۍ زمانه دی هغه وخت لاړو د عربۍ والا خدای مو پلار وبخښي خدای مور مو وبخښي ورور مو وبخښي پلنکای ملګری مو وبخښي پلنکای علي مو وبخښي بس د شیان سره څه سوره ترور دی تراندې دي مړه زنده ټوله کې شامل که یا 20 مړه 20 زنده یا کم و 20 سپرونه کوي دغسې ما سره یې څه خامخا ګوتو کې چې سهار څه کم شو زیات شوله دا غمې ما کوي چې زیات شي ثواب زیات دی کم شي پروا نه کوي دا یوه مسله بله څه درته اسانه کوم هغه دا دی که پوهېږي څه زه نه شم پسې دی تهجد المونځ ته بیا چې وکړه سهار ماښام یوې که خبر ته هم سوچ دی سستاني هغه په نږدې څه کیدای شي تهجد المونځ ټایم ماسخوتن المنځه نه بعد تا سبع المنځه پورې کیدای شي دا ټوله ټایم یې تهجد وي خو افضل ټایم یې کوم دی څه نصف شب نه بعد سبیل المنځه ته نږدې دا ټایم یې افضل دی که تا 10 بجې شپې وکړو 11 بجې وکړو کیدای شي دا تهجد کې څه شي نه نه داسې واقع اول ټرای دغسې نه وکړئ څه 10 بجو نه کوي 11 نه کوي ته یو وخت داسې راشي چې ته د غوسه عادت شي ته ټوله دنیا مشکلات اوس اسانه کړي یغې دنیا مشکل بیا خصوصا هغه ورځ د قیامت څخه سخته ورځ ده هغه ورځ انسان ته بیا د دغه تهجد المونځ اثر معلومیږي
که څه مو بګایا د ته عرض وکړلو چې د تهجد الموز اهمیت تاسو دغې جملې نه معلوم کړئ چې مولا حسین کله خونه رخصتي ارخلي څه ورته وایي علیک بصلاة اللیل یا ولا تنسینی بصلاة اللیل خورې تا باندې واجب دی چې ما تهجد الموز کې یاد کړي یا ما تهجد الموز کې په ویره نه کړي. دې وجې نه اکثر کسونه ما مشکل دی ما جاب دی ما نوکري دی ما پلانکای مشکل دی راشه نن ورسې څه دی تهجد الموز له ما نه ونیسو ډېر اثار دی ډېر زور دی دغه لمونځ کې. نو دی وجه نه دغه لمونځ ته فرسټ ټایم باندې کوای شي که تو ته صدای نه ځنه وخت کې اذان ته ډېر کم ټایم پاتې دی ټول لمونځ نشي کولی شی وکړه خیر دی شفع او ویتر وکړه کفي دی که بیا دو دا نشو کوی شفع ما صرف یو ویتر وکړه هغه نه بس ولی وکړه کفي دی یعنې دومره آسان شو. بله خبره ده څه خوب نه راپاڅېدلې یو سهار ماښام ستړی هېڅ پروا نه کوي د 11 رکعاته په ناست یا کوی شي معنی یې نشته دی. صلوات واسطه محمد آل محمد باندې ما بګا د پروردگار متعال محبت باندې خبرې وکړي چې مولا حسین علیه السلام مثلونه ما ډېر کړل. نن څو خبرې کوم دې حوالې سره انشاءالله که بیا مکاش والا څلوېښتی کې عمر وي لږ به اشاره هغه وخت کې بیا ورته کوو تفصیل سره. زیارت 40 څلوېښتی کې ایدي ډېره ټینګتیا دی. څلوېښتی ورځې ټولو نه ښه عمل بهترین عمل هغه شی دی زیارت 40 دی. دا زیارت 40 امام معصوم نه راغلی دی. ځوانان خو متوجه دغې خبرې ته. زیارت 40 کې یوه جمله دا دی وبذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک. مولا حسین قربانی ویلې ورکړه مولا حسین وینه ویلې ورکړله ایثار ویلې ورکړو فداکاري ویلې وکړله. زیارت 40 کې دې شان سره یې څه حسین علیه السلام وینه دې دپاره ورکړه څه خالق جهالات نه راوبسي خالق چې نه راوبسي. پس دا ډېره مهمه نکته ده. اوس داسې نه یم دا امام معصوم یی ما تاسو نه دا سیرات زده کړی چې کله حسین ته سیرات الویلو ایوا دا جمله وکې ولوللو څه وبذل مهجته حسین خپله وینه ورکړله فیک د خدای لیارې کې لیستنقذ عبادک دې دپاره چې خدای بندگان چی نه راوبسي جهالات نه راوبسي ناپوهي نه راوبسي عقل میدان ته راورسوي حیرت او گمراهی نه تحیر نه شک نه وهم نه راوبسي د یقین شهرا باندې ودرئ او یقین سره د پروردگار شی وکړي عبادت وکړي. ځکه قرآن کې شته واعبد ربک حتی یأتیک الیقین څه خدای ته عبادت وکړئ تا هغه وخته پورې څه یقین درته نه وي راغلی. نه یقین ټولو نه عظیم دولت دی. اسلام نه ایوی درجه کې ایمان افضل دی ایمان نه ایوی درجه کې تقوا افضل دی روایات څه تقوا نه ایوی درجه کې کوم سړی سره ایمان آشته اسلام آشته تقوا آشته یقین ډیره خو یقین د پاره انداز انسان د عقل یارته کی عقل څه ته ویل شي دا باندې بیا زه ټولې خبر نشم کوم اسمه د پاده ځنه وخت ما یو ته یادېږي یورې ما ملانې کې چې علمي بحث شو هغه ځنه وخت علمي بحث دی هغه خلاصوله بیا سار ته رسوله نه کېږي ټولو خوبونه وکړي شروع کړل نه ځنه بیسونه داسې دي چې هغه ګهراو لري ګهراو ته زه نه سم ساده الفاظو کې هم چې یو سوچ مو وي یو صلوات واسطه محمد آل محمد باندې امام زمان علیه السلام سے کله ظهور وکي مولا امام مهدی علیه السلام نه هغه د مولا ظهور نخ کو کې وانه خدا چې مولا کله راشي هغه به شي کوي مو تاسو باندې یو کنه سبغونه به وي ریډی میډ زندگی به وي اسایش به وي رهایش به وي بس تیار سره خوراک شکاک به وي نه بهترین شای چې امام بخیر علیه السلام یی چې امام زمان راشي هغه به شي کوي هغه به د مؤمنانو سر باندې لاس تیر کی د امام زمان د مؤمنانو سر باندې لاس تیرول سه هغه به عقل کامل شي عقل به مکمل شي عقل به شي تکمیل ته ورسیږي مکمل بشي عقل به قوس به تاسو یې څه خو دوی دې څه फायदा شو سه عقل مکمل شي
اصل نه اصلی شیان دا ده انسان بدن اصلی نه ده دا خور و پیداوار ده خور ده بسی اصل شایده سه انسان عقل کمال تا ورسیگی عقل مکمل شی عقل کامل وگرسیگی مسیحیو سه رسول عقل کل ده امام عقل کل ده علی علیہ السلام عقل کل ده امام غاڑی چه ما شیعو عقل کمال تا ورسیگی اغا مکمل شی اغا جراک شی اغا بیدار شی اغا دشمن و دوست پیشنگوله که فار کوای شي اغا حق و باطلو کې فار کوای شي په سره د عقل تاسو ته پاده ده چې علي چې آخري جنگ کړی دی جنگ نهروان هغه چا سره کړی دی چا سره وکړو هغه څه نامه یې وه خوارج شوک و آیا جنگ سفین کې علي سره معاویه خلاف جنګېدله که نه جنګېدله د علي نه ویلې بیل شوله عقل بنیاد باندې دو هغه کسان بو چې دوی تهجد الموز کولو ټنډو باندې پټ انتهایی عبادت ورځ نه ورځ کومل علی علیہ السلام سره شپې روان دي یو کور نه د قرآن تلاوت آواز رسی مولا امیر المؤمنین ته کومل یی چې څوره بهترین آواز ده امیر المؤمنین دو ته کوم مخ کې تیر شه واخ راغله سبیل دوران ده جنگ شوه ده مړو کې یو مړ وو علی علیہ السلام په د بل مخ اروړولو ویل دا ماغه اوس بیګای قرآن تلاوت کولو دا ماغه اوس ته دې تلاوت نه متاثر شوه وي نن د علی لاس نشي ته ورسېدلو جهنم ته ورسېدل نو عقل انسان جهنم نه بچي ځکه یایي چې د جهنم او د جنت معیار هم شه دی هغه عقل دی چې انسان عقل مکمل شي هغه بیا انساني ټوله کمالات ابنو کوای شي ځکه شپږم مولوی خو تشریح نه کوي د روایت بیا بشید ان شاء الله سأل عقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان عقل هغه شی دی چې هغه سره انسان جنت حاصلوای شي د هغه سره د انسان خدای عبادت کوي جنا وخت کې عقل نه بغیر عبادت پروردگار کا به کام دی او عقل سره لګ عبادت هغه ډیر سره ورته زه د واقعیت د کافی کې دا واقعیت شپږم مولا دی عقل باب کې دا خبره کوي چې بنی اسرائیل کې یو عابد وو ډیر عبادت وکولو مسلسل بلا وقفه ملائکه هم تعجب کی دی دغه عابد عبادت ته حیران دي دغه عابد عبادت څه دي حیران دي پروردگار دا ورته کا او ملائکه تاسو خو دغه عابد عبادت ته تعجب کی حیران یوي خو دغه عابد عبادت مو صحیح څه قیمت نشته زیرو د مو سره مو صحیح څه قیمت نشته دا شپږم مولا دا واقعیا د بینوي دیکھ هغه ته حیران شول ملائکی چې پروردگار دوس عبادت لکه دو کوي او دی په وجود یې چې دی مو سره قیمت نشته نه پروردگار دوته کا سو ملائکو لور شو د عبادت سره مل کر عبادت کې ځان شریک کوي و یک سوی چې دو عبادت کې ایدی قیمت مو سره ویلی نشته ته سبا پاته ولګي نو ملائکی راغلل ایدی بخی چې د عبادت کې وقفه نه و دواره کوته به کو بیا وسی وکو بیا به وکو مسلسل ملائکو ته د جامع ټیم نه ملویدلو ثابت سه جامع کړی و خو بهر حال ورېس نه ورېس ماس کی دوره ټیم ملو شو چې عابد سیده ملائکو خبرې شروع شول چې سام دویمه خبرې کړي نه او ملائکو ته پاته ولګي چې حقیقتا خدای حق لري چې ته په باره کې دا وی چې ته عبادت مو صحیح څه قیمت نشته څه ویلا عابد ملائکو ته کو چې زړه یو ارمان مده ملائکه ته دغه سچي ارمان ده ویل داس سرسبز جنگال څوک سي دا غشنه وخدي وکي دغه مړې ساخ زبر دي کې انده سه زیاش ول چې خو بیا چې کوش کې خدای یو خار و او کې سریدلو مکه دا واخه به ضایع نه کېدل نه بعد ملائکه پوه شو چې خو ځکه پروردگار یې سي ته عبادت مسلسل ویلیو نشته اهمیت نشته څه ته د خدای دور وړو کې سات بریخي چې هغه د جنوار لري په کار دغه وخو کې وسره وي یعنی ودلې د لوسه انسان سره ای پروردگار هغه اهمیت هغه عظمت هغه ابهت هغه مقام څنګه کام شولو دې مطلب ده چې تو عقل کې کمای راغلت ازک آدم علیه السلام دا څکله ملائکی درې شي نه راوړل ظاهرا جبرائیل علیه السلام یو عقل راوړلو یو دین یو حیا څه شي نه راوړل عقل دین حیا ورته دکا پروردگار آدم ته وایي چې دغه کې یو شی واخلي دوا ته نه واپس راوړه
نو آدم علیه السلام د جبرائیل کو چې د درې شیونه مروړي دي دغه کې یو واخله دوه د نسوا پاس وړو ویل چې دی یو عقل دی یو دین دی یو حیا دی آدم علیه السلام سو کا عقل تنوخ سلو دین یا پرې خو حیا یا پرې جبرائیل سو واپس لوړو بیال واپس والو ویل واپس وی آدم دوته کو چې دس شاید واخ سلو چې هغه سي دین اتړل دی حیا اوسه تړل دی یعنی کته حیا خستی وی بیا دین نه لوس پرینز عقل نه خو تاسو عقل واخستلو عقل تقاضا ده چې انسان کې حیا موجوده وي عقل تقاضا ده چې انسان دیندار وي دا ډیره مهمه ده چې انسان د امام علیه السلام دغه زیارت 40 جمله مطابق چې امام حسین ویني چې د پاره ورکه مؤمنانو شي هغه جهالت نه اوسي عقل میدان ترش نن وقتو اکثر سمو مشکلاتو سره روبرو یو ایمو د مشکلاتو بنیادی واجه دغه د سیمو عقل کمای دی ازکه څ خدا د عالم بندگانو باندې دوا حجتونه خصوص شتا کوي دوا حجتونه یو رسول دی نبی و امام دی دیتا ظاهری حجت نه ویل شي یو عقل دی دیتا باطینی حجت نه ویل شي نن کچوک عقل نکار نخری یغه جهالت زتا وخم صرف یک جمله کی صلوات دوست محمد آل محمد بانده آیا عقل دا فیصله کوي کنه کوي سو کوم ځای کې زنه پیغام پوی نه ز پښتنه وکم دا کلیای کنه یی تاسو نه پښتنه کوم لګیا یې په دې سره خو مو صبر کشي اخیری شپه ان شاء الله نن مستړی کوم چې ولسته ورسکه دولسته خبره ورسېدل عقل یې کنه یې عقل یې چې ظلم بادشاہ دی عادل خشه دی عقل یې کنه یې د کی پیغمبر سورات شته کا پیغمبر دته نو یا عقل د تسیه چې ظلم باد دی عدالت شه دی خشه دی دا عقل یې کنه یې الکل اعظم من الجز کل جو سے بڑا ہے میتھس والا بو کې نو سمونه بخپې کوي کول شه ده جوز نه ورډ ده یو کول ده جوز ده کنه کدو معنا ز په ویر مکړی د سکولو کې کلی جزئی ده کول جوز مثلا ز ټوله کول یم ایمولوس مو بدن شه ده جوز ده ز ورډ یم کلوس ورډ ده کنه دا شو کې یا کلی ای دغه ویل شي امام علی السلام چې دا حجت ده ډیر شیونه تو تخپل عقل ای سوچ کوي مو خبره ده زه یو شی باندې نه پیګم ساره مغه فیلډ نه ده هغه فیلډ کې مو مهارت نشته مو خبره مو سوچته ساره مو فیلډ نه ده مو کې مهارت نشته ده آیا مو ته حق حاصل کنه ده حاصل څه کوم شي کې زه نه پیګم یغه شی وکم خبره او مانو دا کلیای کنه یای کدال ته روایت صورت ده کسا سوچ کوي زړه بیماغه ډاکټر ده ز خپل ځون نه پیګم اپریشن ته به ورسوم کنه به ورسوم پختانه ولا کوم کنه کوم کدا وخت لیار کې د شو سوچ کوي مخبره ته خو شوک لیار کې ودی سره ډاکټر ته شیشته سي پیغمبر نه د پختانه کړی دی هغه اجازه در کړی دی امام نه د پختانه کړی دی قران نه د پختانه کړی دی ته بس وته یایو کنه و دې کې قران څخه ضرورت خو مو ته عقل یای کنه صدقه چې صدې ډاکټر ماهر دی مهارت لري په کور دغه نه څه پختانه وکړو یو مثلا کور د پاره نقشه شي ارکیټیکټ دی ډیزاینر دی هغه درو وصل هغه د نقشه صحیح تاسو ته چې دې څه ضرورت خو خپل وشو کنه یو مثلا سودوی د تشهی تو خدای نه پختانه کړی دی رسول الله نه پختانه کړی ته بس وته یادی کې خدای د خپل شی د ماهر دی کنه دی افسوس خبره ده چې فیلډو کې انسان ماهر شي کاغه نسب هغه په باره کې مونږ شو کې اعتراض نه کوي زه ډاکټر ته سم اعتراض نشته ارکیټیکټ ته سم اعتراض نشته ده ک دین مسالو کې سم مجتهد نه پښتنه کوم به صدی کې روایت وروړه حدیث وروړه پیغمبر ویلي دي کنه دی ویلي دي ته روایت سره ضرورت نشته تقلید کې عقل موته یي څنګه د فیلډ ماهر ده په کار دغه نه پښتنه وکوم څه خبر ازکه څه تقلید د پاره کا یو روایت نوی هم
عقل تو دی صداغا کاش داغا مجتہد دی 40 سال 50 سال دین کے مہارات حاصل کرے دے دین کے ہراؤ تا رسیدلے دے علم حدیث ویلے دے علم فقہ ویلے دے علم اصول فلسفہ کلام تجوید قرات مختلف علومنا خبر دے آگاہ دے 60 سال تیر کردی دی آیا موتا حق حاصل دے صداغا ذکی ویم تقلید بودنے موتا دلیل روڑا قرآن نا خود قرآن یہی فاسألوا اہل الذکر چوسا چا علم دے اغنا پکو دے تو شیشے وخلوئی خود قرآن یہی هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون چوسا چا علم دے چوسا چا علم نشتا دو برابر ندی آغا سے چوسا علم نشتا پکو دے علم والا تا شیخی سار اغنا پختنو کی آو تقلید کلا بات دے چا جاہل تقلید زوکم دا دیر بات شاید دے هغه خپل نه دی خبر دین نه دی خبر هغه چې نسته ها زه اوس مثلا زه مثال در کوم زه لکه من خیلو کې غواړم میوې خونې پښتنه وکړم غواړم زه یاسیر نه پښتنه وکړم دو مو ته جایزه ده دو خپله ته وطن کې بلد نه دی دو مو ته څه وایي پکار دا دی دغه ځای کې څه د قرآن کې تقلید مسمت شوی دی ځنه کسان ځوانان مو ته یایي څه هغه صاحب هغه یو روایت کې امام علیه السلام تقلید مسمت کړی دی بس د یوه روایت باندې دو گبراش شي هغه چی نه ویلی دي څه پڑھا لیکھا کاستا پوه کاستا انتهایی شرم خبره ده مسمت خبره ده هغه جاهل خبره تغییر گوشي ایشو خبر تغییر گوشي جاهل خبره تغییر گوشي څه تخپل نه خبر خپل لیاره د غلطه ده ته به مو د سلیاره وخی څه سروان غلط وي ورسته د پیروکار بچی ته روان وي ځکه قرآن کې شته څه پیغمبر به ورته ویلی څه تاسې د بتانو ته ویلې سر ټیټوئ څه دلیل څه ثبوت څه عقلي دلیل راوړئ هغوی به څه ورته ویله وجدنا آباءنا چونکې مو پلار بت ته سجده کوله مو دې هغو ته کوو دا دلیل شو تو پلار خو نپوی و جاهل و تو ته خو انتهایی باده خبره دی چې پلار دغه خبره ته مانی اوس اندیشه کې ایمونه کده هغه دین وو دا نوی خبرې راوتې نوی خبرې نه څومره چې علم رسی ته به علم پیروي کوي ته به جهالت سره څه کېږي جنګېږي یو کس راولي ورځې قیامت ورته د کو د عمل د ویلې پرې خلی دی نه دی کړی یو دا کار د ویلې وکړو څه څه ورباندې رسی نه وم هغه به وایي څه څه پوه نه وم پروردګار به ورته وایي څه ویلې د ځان نه خبرولو ویلې د ځان نه خبرولو نن زه څو مثالونه ساده مثال انداسې ډېر کوم انده ساده مثالونه زه بار بار یم او ډېرو ځایو کې دا ویل کړي دي ځوانانو سره څه څوک د تقلید مخالفت کوي هغه د عقل مخالفت کوي څوک د تقلید مجتهد مخالفت کوي هغه د جهالت سره زندگی کې روغ دی شوی دی جهالت نه اروتلی دی زړه نه کېږي چونکې عقل چې غواړي انرژي غواړي زړه غواړي دل غواړي هغه ډیرو شیو سره بیا جنګېږي ویلې تقلید مطلب دغه دی چې هغه د آبا و اجدادو هغه جهالت والا لیاره پرېږده وه چک پرېږده وه هغه د جهالت لیاره پرېږده وه اوس مولا حسین علیه السلام دغې مینې سره څه وویله چې تاسو د یزید اندي تقلید پرېږده ووی هغه خپله پوی نه دی 38 ساله جوان شرابو کې ډوب حرامو کې ډوب تاسو ته ډېره باده خبره دی چې تاسو داسې یزید څه شی وکړلو بیعت وکړلو اب الله ورسوله الله و رسول مو باندې منع کړی دی چې یزید بیعت وکړم دو مو دپاره عیب دی بلکې هر مؤمن دپاره عیب دی نن هر ځوان ته زه دا پیغام رسوم چې دین هرې مسالې کې چې وړه مسله وي غوټه مسله وي سوچ ور باندې وکړه غور ور باندې وکړه فکر ور باندې وکړه چې دا کار د قوم دین حسین رسیده که خپات امیر المؤمنین ور باندې رسیده که خپات دی وجینا زمانه مولا یاد غوړي چې مو شیا عقلان وی عقل وی هغه څراک وی بیدار وی هغه دکان کیږي ما بگاوی لکه دشت تاسو څه بار بار یی خو ځنه وخت انسان ته دوک رسیږي اوس وخت زه یو کلی ته لاړم یوه لخته و پاس
تردري کې کوړې کړې وه مولا دغه باندې شی کوئ ویله دا موږ مړی شوی و دا لښته مو مغه سره سامه کړې وه خو نو به شی به کوئ څه بیا دویم مړی مو کولی شي نو مولا اسرائیل په لاختو بندوئ تاسو اوس ته اندازه لګوه امامانو منونکو دا حالات دی 12 امامان مجتهدین لاخت یې پوس کوړی کړي دی دغه دی مو دویم شی هغه تاسو لیدلی دی کوم سړی څه جنازه هغه کې روړي ګوړي کې بیا شرګوټی مخونی والا ته روبسي وسلولي کې مغسې وسولی دی نه دی نه د بادشاهۍ کې اسرائیل به په دې په ځان وخت کې ځان وریا کې څه ټایم د مقرر شوی دی سیکنډ ته اسرائیل چاته هیله نه کوي لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون کله مرګ راغو نه مخکې سي نه ورسته سي فورا سلي وي د نخري نه په لاختو دی نه په دغو چرګوټی ولولوالې دی بیا دا جهالات دی که نه ته انتهایی جهالات دی صدا مو کوو کسه یو شی بل درته وښیم داسې ماویه خلکو نه حکومت کولو شام باندې ویلې کولو علم نه وریا کړل تعلیم نه وریا کړ سبق نه وریا کړ امام نه وریا کړل ځکه دغو کسانو کې طاقت یې واچولو امام مقابلې کې ودرول علي علیه السلام مقابلې کې ودرول نه نه وکشوي څه څوک دا کار کوي چې کوي اول غوړي څنګه قوم جاهل وساتي چونکې خپله جاهل دی قوم هغه غوړي جاهل وساتي مګر ناپوی وي وریا وي زه دا یو مثال در کوم وخت زیات نه خلم ما ډېر ټایم واخیستلو ورسنه یوه ورځ ماویه خپل وزیر ته ویله نماخ مې زده که نه عمر ابن عاص دا نماز زده کو ډېر ملعون انسان و عمر عاص ته د کا څه زه به دغو شام باندې څنګه حکومت کوم و دغه شام والا کسان به سوچ کوئ ما خبره ته د شام والا کسان به زه علي مقابلې کې څنګه ودروم چې کومه خبره ورته کوم دی مو څه ومني عمر عاص یوه خبره ورته وکړه سوچ مو دی خبره ده ورته کو داسې وکړه نن ورځې نه بعد ماویه شام کې اعلان وکړه څه کدو باندې سې نه خورئ کدو به بقاعده ذبح کوئ قبلې طرف ته بیا لولوئ بسم الله الله اکبر باندې الویل نو اوس دا خو معلومه خبره ده چې بلولوي چرګه چرګو پسه ډنګار څه څلور رګونه یا بلولوي که نه قبلې طرف ته کدو خو نه لولوېږي که نه ماویه اعلان وکړو څه سبا نه بعد امر ماده ده حکم ماده ده څه کدو به قبلې طرف ته لولوئ بسم الله الله اکبر باندې الویل اوس یوه ونه پوښتنه نه وکړه څه کدو کې رګونه څه کوي یا دا ځناورو کې رسي چی کې رسي سبیل څه شو کدو خونې ته وړی و سار سبې راووسلو قبلې طرف ته بسم الله الله اکبر څه کله امروز دا حالات ولیدلو ماویه ته دکا اوس د ماسي دي ویله څنګه ویله څه تو څه دو مانی که نه دو څه به دوی امانی څه علي المنزل یې شی کول علي جومات کې شی کول تو څه به دو خبره امانی خو دغه ځای پورې خو کلیر شوه څو کسان علی علیه السلام ته راغو سوچ کوئ خبرې ته څو کسان علی علیه السلام ته راغو مولا امیر المؤمنین ته دکا یا علی د شام والا خلق د کدو قبلې طرف ته لولوي بسم الله الله اکبر دونې الوي سوچ مې نه خبرو ته کتانګو به ختم کوم یا علی علیه السلام شام والا د کدو قبلې طرف ته لولوي څه وکړو مو یا لولو علی علیه السلام ته غصه شولو څه افسوس دی تاسو ته ما غونډه علی در سره موجود هغوی نه خو شیطان مسلط دی تاسې نه څوک مسلط دی څه تاسې دا خبره شروع کړله څه هغوی د کدو قبلې طرف ته لوی موږ یې وکړو څه مو یې لولو که نه یې لولو ځینې وخت کې جهالت دغه ده پورې ځي چې انسان کدو په باره کې دوره سوچ نه کوي څه دا د قبلې طرف ته لولېږي یعنې امام معصوم سره موجود دی امیر المؤمنین بیا یا نه پویا دا د امام معصوم دغه ځای کې بیا انتهایی تکلیف ورته میلویږي درد ورته میلویږي چې ماشیاویلې پوی نه دی ماشیاویلې دوکا کېږي زه به دا واقعیت بیان کوم نه و په کار سمو بیان کړي خو بېنامې فردوسي یو مشهور شاعر دی د ایران هغه په باره کې شته هغه به د بادشاه شان کې شعرونه نه لوستله بادشاه ورته ته مجبوري شعرونه ویلی څه نه یې لولم بادشاه ویلی څه دا جیل ته واچوئ جیل ته یې واچولو بیا یا شعرونه نه لوستله سوچ مې خبرو ته بیا یا نه لوستله ورځ نه ورځ وزیر ته د کوسه دا خو ډېر سختابه شاعر دی مو شان کې د شعرونه نه لولي څه وکړو وزیر ته ورته کوسې دې علاج مو سره شته
خپلو درباریانو ته ویله څه شهر کې انتهایی بیاکل کسان مو ته راټول کوي څه انتهایی بیاکل وي راټولول هغه کې یو چاند کړل هغه انتهایی بیاکل و څه رای وستلو فردوسي سه جیل کې واچول څه شمه خبره ده څه وای چولو فردوسي ډیر خوشحال شولو څه خدای شکر دی جیل کې ملګری سره نه اوس مو ملګری عیب شو د شاعران څه کومي د شعرونه څه ویلي څه کله ویلي کې نزړې تانګ وي څه چوته ویلي نه وي بې زړه تانګېږي نه دی کې فردوسي ډېر خوشحال دی دغه سړي ته شعرونه شروع کړل نو څه شروع کړل فردوسي د سا راوته خوروي څه دوی خوروي هغه یې خوروي اوس هغه نه ژړا راغله سترګې اوښکې فردوسي دوسې خوشحال شو څه اهل معرفات مو بیا مندلو زه شعر الویلم دا ورته ژاړي دا خو لکه ښه معرفات کې ډوب دی څه کله شعرونه ختم شولو فردوسي د ورته کو څه دا وایي مو شعرونه پوه شي څه مو ویله ویله ټکې په نه یم پوه څه تا څه ویله د به سهار د ویلې خوروالو ما خوروالو تا خوروالو بیا د ژړا د وکسه ویله زه خو ټکې په نه پیدام دا ژړا مو ځکه راتلله تو ګیره څه خورېده ما د خپله وضع یاد شوله ما د خپله وضع یاد شوله یعنی دا دی څه فردوسي چې کله دا حالت وسوس کوي خبره ده دا ډیره ګهراونه ډاکه واقعه ده فردوسي چې کله دا حالت ولیدلو فورا یې بادشاه ته جواب وکړلو څه راشه تو شون کې څوره شعرونه وی زیال ویلو خو دغلی ولینه مخلص دغ بیا کنه مخلص کا اندازه ولګه چې یو شاعر هغه ناپوی نشي برداشت کوي آیا زمانه باولا یو ناپوی شیا برداشت کی لگا مال ویلی نوی خو پوی سره وی معرفت سره وی ځکه امام یی چې زیارت باندې جنت ملويږي حسین زیارت نه خو معرفت سره خو عقل سره خو پوی سره مدام باندې انتهایی ثواب ده ایوا کتره ویلی خو معرفت سره وی نه پوی سره نه بیا کل توپ سره څه مثلا نن دغه ځینه اوسم بیا ماغه کارونه کوم چې کوم بنی امیا کوي کوم نه پوی کسانی کوي په کار د مو تاسو کوم یو عمل ویلی نه وي څه حسین ته کوي امام علی علیه السلام په نامه کوي دا ټول عقل بنیاد باندې کوي مو بیګاده ته ویل کسه چې یو مشکل در باندې راشي دوه رکعات الموز وکړه څه ورسره سوای یا ایه الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین مشکو ونسی لتی تر دی مو انتهایی بکلتوب دی باندې مولا د انتهایی ناراسته مو پروردگار سره بیتاوی تعلق مو وی سره دا شاید ازکه که مولا حسین علیه السلام خلاف د 30,000 کسان څخه کربلا کې راجمع شول د کې ډېر د کسانو څخه ناپوهي او جهالت بنیاد باندې راغلي څنګه راغلي وو هغه دا ویل چې کوم حسین شهید کومونه به خدای رضی شي یو انګریز دی یو انګریز ظاهرا علی علیه السلام په باره کې ویلي دي حسین په باره کې ویلي دي چې څوره افسوس خبره ده چې د خدای ولی د خدای در کې خدای د پاره قتل کوي د انګریز یې څنګه ده څوره افسوس خبره ده چې د خدای ولی د خدای کور کې خدای د پاره قتل کوي علی علیه السلام سے ابن ملجم شهید کو شي پاره چې مکه مون خدای رضیش یو غاک عمر ساده وکړلو څو د خدای لخکره پاسې ګوي حسین شهید کوي تاسو نه جنات مبارک شه دا شاید ځنه وخت کې به ته پوی نه وي خپل احکاس بعد به وکړي چې هغه به امام طرف نه تاته شوي منسوب شوی وي ډېر کسان نه از څه کسان مزره خوږي چې هغه تقلید نه لوسخلي مجتهد خلاف غږي ناپوهي واچي نه جهالت واچي نه ای کاش لږ سوچ یې کړی لږ غور یې کړی وی لکه کربلا کې لسم شپې چې د حسین ټوله شپه تېره کړه دې دپاره یې تېره کړه چې مکه دا خلک پوه شي د ما وپېژندي د جهالت نه راوځي 32 کسان لسم شپې ابن زیاد یې پرېښو حسین ته راغلل دا کمال د حسین دی دا اثر د حسین دی و دویم ځای چې حسین خلکو دنیا باندې وپېژندلو هغه ورمنې زینب وپېژندلو هغه سید سجاد وپېژندل متا مدغ ځای کې نه دی خو جمله درته کوم یو سپین ږیری کس دی سجاد مولا ته ډېر بد راټوله شام بازار کې سجاد مولا درته کا وآت ذا القربى حقه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا دا عید الویستی دی ویل هغه تاسو ویل هغه مو اهل بیت علیهم السلام هغه سپین ږیری جهالت نه راوباسلو ورمن زینب خطبه وی چې حسین خلکو نه پیژندل
ځکه دغه بیبي د حسین د انقلاب حصہ وګرځېدله. ایوا خطبه کوفې بازارو کې دی. ټیک دی بیبي ډېرو ځایو کې بې صبره یاد شوي دی، خو داسې صبرناکه بیبي دی څه شاعر دی څه بیبي خپل وجود نه یو غاک حسین ته وکړو وروره حسینه داسې صبر به وکړم څه صبر به ما صبر نه ستړی شي خو زینب به ستړي نه شي. نن ارسوی د بیبي دغې جملې ته لږ وژاړئ کوئ ایوه پاکه پاکیزه ښځه څه وي هغه بازار ته نشي الوتی. بیا څه ورمنه زینب وي تاسې لږ سوچ وکړئ هغه تهجد لمونځ سره روغ دی وه، هغه شپې لمنځو سره روغ دی وه، هغه تیارو سره روغ دی وه، هغه چدر سره روغ دی وه، هغه ټیکري سره روغ دی وه، هغه جنماز سره روغ دی وه. عامه سمه بازارو کې بیبي ته قدم کې خلله ډېره سخته وه. زه به یوه بله جمله د توقعات دوستانو حمزه بزرګوار دا د رسول الله تره و دا چا شهید کړلو وحشی بعد کې مسلمان شولو پیغمبر اسلام نه قبول کو خو رسول الله ته کو وحشی یو کار وکړه اسلام د نه قبول کو خو مدینه نه وجبوزه چې ته طیف ته لاړ شي بل شهر ته لاړ شي ویلي ته د مو تر حمزه بزرګوار قاتل مو ته تر به یادېږي یا رسول الله تو وحشی برداشت نکو اتا لور اتا المسیح زینب بیبی ته سلام ده څه کربلا نه کوفه نه شام بازارو پورې کله د عباس قاتل ته سترګې غړوي کله د حسین قتل شمر ته سترګې غړوي کله خلی و سنان ته سترګې غړوي او کله الوړې نیزې باندې ورور حسین ته سترګې غړوي. خدایا زینب صبر ته مسلامي. ځکه دوستانو ظاهرا سجاد مولا سي منصوبه دی یوه ورځ چا ورته ویله مولا څو پورې به ته شاړې تو ته څه کله اوبه راوړي ته بیا د حسین ذکر کوي کله مړۍ راوړي تو ته د حسین ذکر راشي ورته د کا انصاف د نه وکړلو. یعقوب پیغمبر نه یوسف جدا شولو سوره یادو سی وشړل چې سترګې اوسې دکې سپینې شوې ای شاهیله لږ واوره ما کربلا کې اتلس یوسف ولیدله ما د اکبر جنازه ولیدله ما د عباس جنازه ولیدله ما د حسین جنازه ولیدله. عامه صاحب نه هم خبر هغه به دا سوال کړی مولا به سوره خفه شوي ورته د کا مولا شهادت خو تاسې میراث دی شهادت باندې خو ژړا نه دی پکار مولا د ورته کا څه خو شهادت مو میراث دی دا راته وایه خور سکینه ترور زینب سره بازارو ته راتلله آیا دعای مو میراث دی؟ دوستان یوه بله جمله باید تا کوم نن 14 شپه دی نن هغه شپه دی څه کربلا ته سبا ورېږي سجاد مولا سره سره تنې دفن کېږي نن ورېږي دوستانو دغه قافله کوفې بازار ته راغلی دی. کله کس دوستانو څه کله یو غیرتمند سړی وي یو میړنی سړی وي بازار کې څه کله چا سره جنګ شولو هغه بیا شی کوي اول خلخاني ته یې څه تاسې لږ ورسته شوئ څه خلخاني ته چوک لاس وغنه کي بیا غیرتي سړی ټولو نه مخکې سي. هم وایي کربلا عجیبه داستان دی چې کله ورمنې زینب نه مخکې سجاد مولا نه تکلیف راغللی بیا به ورمنه زینب وه څه ځان به کنګال کړلو سجاد مولا نه به دفاع کوله. دوستانو کوفې بازار بیبي زینب راغلله الوړې نیسې باندې د ورور هغه ملغلره دی بیبي زینب یوه داسې خطبه ویل کړله چې شاید خلکو دا سوچ ولو چې کیدای شي علي علی کوفې ته راغلی دوستانو یو وخت داسې راغللو د بیړنۍ زینب خطبه وه څه اوسې سترګې وغړولې نوې ولمونې ولیدلو نوي ولمونه به ځکه ویله چې کله حسین تانې نه ملغلره جدا شوله دغه ملغلره 3 ورځې ورمنې زینب نه ولیدلې 3 ورځې بعد ورمنې زینب څه ولیدله الوړې نیسې باندې د ورور ملغلره یې څه کله ولیدله. دوستانو هغه وخت کې ورمنې زینب چې کله الوړې نیسې باندې ورور یې ولیدلو یهی چې روي دی یهی چې ما سترګې غړولې ورمنه زینب بېصبره شوله خپله ټنډه یې کچاوي باندې وویله سترګې به غړولې ورمنې زینب ټنډې نه کار ته وینه روانه شوله ورور حسین باندې غږ وکړو وروره حسینه ما خدا ګمان نه و چې مو باندې به داسې ورېځه راشي چې کوفې بازار الوړې نیسې کې تا سره خبرې بله جمله یې دا وکړه وروره حسینه لږې وړې بیبي سره خبرې وکړه تو ته یې زړه شوی دی وروره حسینه ته ویلې دومره نه مهربان شوی بل غږ یې څه وکړو وروره حسینه سجاد مولا یتیم زوی
باندې لږ غاږ وکړه وروره حسینه چې کله سجاد مولانا یتیمانو منځ کې چې کله سلیمانو سلم کولی نو سترګو سره ډاکو اوښکو سره مې تا ته سترګې غړولې وروره حسینه سجاد مولا لږ غېږې کې ورشه فریاد وکړې مظلومه حسین کپلا څپکو پینې راغله کلوای یا د علي لور هیچا نه وپېژندله تماشې دي ګوتې سرې وې د کوپیانو خوشحالی خویږه یو بل ته ویر کوله یا سپین ساری پاس محلی کی لاس وچات کوای بی بی ورور تیوا تخپار واسطا ولا سپینا گیرا د مظلوم په وینو سرا شوا که جاوید خور زینب څه ولیدله یا بی بی کی اخلاق کلی ٹنڈک جاوینی وائی یا کجاوائی پسروی نخ کلی کڑلا سکینا غاگورتا وکڑو تروری ویلی خیستا ٹنڈد سنگی ویلا یا تا خو ماته ویله لورې زړه مخکم کوای یا کنې ما خو دا کوپا در تړوله ما قسم د مظلوم پلار په زخمي مخ دی که جوینه که زه یا سوی خط سیری گریوان خدای تا څرګند کمای یا دا کوپا به بیا کوپا نشي هیڅکله زه دې قسم بابا جان مخ مه رنګین شو ما وړه سینه ځکه وویله یا سکینه لوریو ساتي صبر وکوای یا پاتې د ظالم دربار ته نو وتله ای سردار علی کوپیانو ظالمانو یا سکینه یې ځای په ځای وجوړوله